अम्मा बाद मगरन बाज़ मुसलमानों जुमाई मुबारक बरस का रमज़ान मुबारक बैन आशर शुरूला अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु रहमतुल मुबारक बरी नजर दोबरा वरद मजुबात के एहतिकाफ को मौजूद
ته نظر من او نظر پوره کول دا واجب وي دې باندې سړی چې پوره نه کړي ګناهګاري نو دا ته اعتکاف د واجبه ویل شي چې دا اعتکاف نیت یې پکې کړي دویم اعتکاف سنت مؤکده ده سنت مؤکده دا اعتکاف دی چې د رمضان المبارک په دې مبارکه میاشت کې په شلمه روژه په مازدیګر باندې ته د اعتکاف ځای ته ور داخل شي او دا باندې لمر په اعتکاف په دې کې پرېوځي ولې چې شپې نه دا شروع کېږي د شپې د آغاز نه اعتکاف شروع کېږي تر اختر پورې کله چې د اختر میاشت وخته خلکو ګواهان ولیده پوه شوې ستا اعتکاف سر ته ورسېد ته به په دې نیت تر اختره پورې کېږي ولې چې دس کله پوره شي کله پوره نه شي نو ته به د اعتکاف نیت تر اختره پورې کېږي د باقي لسو ورځو نیت د شپې دا وختو کې دا اعتکاف سنت مؤکده ده بیا دا ته اجازت دی چې ته کور ته ځې او ګناه بهتره دا ده چې دا د اختر شپه په جومات کې وکړو بهتره دا ده دا شپه په جومات کې تېره کړه ځکه چې دا د جایزې شپه ده په دې الله تعالی بدله ورکوي انعام ورکوي چې یو سړی دی هغه د دې نه لاړ شي او بازارو کې شروع شي او دا شپه په نحو العب کې تېره کړي نو الله انعام ورکوي او دې په بازار کې ګرځي عجیبه خلک دي زموږ د معاشرې مجلسین انور د اعتکاف د اختر اعلان وشي به دې ځای لاړ شي جایز دي لاړ شه په کور ته لاړ شه د دې د کور په ځای لاړ بازار ته لاړ شي ولې بازار دی بازار ته لاړ شي نو دا شپه ټوله په دې تېره کړي موږ سودا کوو موندا کوو حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم خلک د اختر شپهونه تېره کړي په عبادت کې او بیخه تېره کړي نو د ده زړه به ژوندي وي په ورځ د قیامت د خلکو زړونه به مړه کېږي او د ده زړه به ژوندي وي ولې چې ډېر هیبت به راځي او چپه به په خلکو راځي زړونه به بېحاله کېږي چې چا دا شپې د اختر ویښې په عبادت کې پاس کړي وي تېرې کړي وي نو د داسې خلکو زړونه به ژوندي وي دې باندې به دغه چپې نه راځي نو دې ته ویل شي اعتکاف سنت مؤکده دا د محلې په خلکو باندې دا واجب بل په دې کې روژه شرط روژه به خامخا نیسي داسې دي چې روژه خپله ورځ د شپې اعتکاف دا پکې نشته بیا اعتکاف نشته دریم نمبر اعتکاف مستحب دی دا هغه اعتکاف دی چې جومات ته راځي او اراده ده چې یو شپه تېرو یا یو ګنټه دوه تېرو د طبیعت اعتکاف وکړي چې یا الله زه د دې نیت باندې جومات ته ځمه چې زه پکې ستا عبادت وکړم او دواړه خونې نه پکې ګډوډې ونیسي او زما دا ګنټه یا ورځ یا شپه دا په اعتکاف نو دا مستحب دی نو چې ولې که ښه کار کوي او چې دې ونه کړي نو څه ګناه پکې نشته هسې به دا جومات د آدابو خیال ساتي او د جومات خیال به کوي نو دا فقهاو داسې وایي چې دا مستحب او مستحب هغه عمل ته وایي چې د هغې کول واجب یا لازم نه وي که دې وکړه ثواب که دې ونه کړه ثواب خو ګناه پکې نشته
اعتکاف ما یو حدیث کې ورته تلاوت کړی د حضرت علي بن حسين بن علي نے روایت علي شریف الله رضی الله تعالی عنہ وایي چې قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائے من ارتكب 10 في رمضان كان كحجتين أو عمرتين چاچی 10 ورځې اعتکاف وکړو په میاشت رمضان په جماعت اخیری 10 ویدلما الله د ثواب ورکړي په شان د دوه حجونو او عمرتين یا د دوه عمرو دون ثواب په ملاويږي لکه چې دوه عمرې کړي یا دوه حجونه کړي خدا هغه نصر اعتکاف کې د صورت نسشبې چې په جماعت کې په یو ځای کې ناست دي صرف د ضرورت لپاره باندې قضای حاجت او باس نور ناست دا مسکون دی نبی علیہ السلام همیشه کړی دی بیبیان ومکو صحابه ومکو قریبا من الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ بارک فرمائے بالمعتکف زمعتکف بحق کی فرمائی ہو یا عتکف الذنوب ویدی لگناہم نظام بلکی و محفوظ کی ناس ویجزی له من الحسنات او دلب ویجری لا ویجری دلب بار جاری کی گئے لیکونا كعامل الحسنات كلها لکه چې هر ټیم لګیا د نیکۍ کې مشغوله ده دا له په نیکو باندې لیکل کېږي دا ساعت یو سکند یو لمحه د له په نیکۍ لیکل کېږي سبحان الله دا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل حدیث سے وایي چې اعتکاف د الله د رضا لپاره په جماعت کې جعل بينه وبين النار 3 فنادق الله پاک بدل او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه وګرځي ابعد مما بين الخافقين ودا په دومره لري د یو بل لکه څومره چې د یو خندق دا فاصله لري خندق دې ته چې یو جوړه کنده وباسي 4 چاپیر او هغه مثال 10 ګرځه جوړه یو 10 ګرځه نه دونه باندې 10 کومه سي اندازو ویلا هغه خدای ته علم دې دا څومره کولو او څومره به ودوي دومره مقدار دا کنده وی او دې په هغه کې یعنی 3 کنده برابر باندې د جهنم نه الله تعالی لري وساتي 3 کنده برابر لهذا مقصد د روایت دی د حدیث مطلب د جهنم نه روایت دی الله د دوزخ نه ډېر لري وساتي دوزخ ته نور نږدې کیږي او جنت ته داخل کیږي د دې مسائل تاسو شاید اوریدلې وي دا په دې جماعت کې په نیت د اعتکاف کې کېږي ورشي درکاتن کو کی بیا نیت کی کمن وقت اعلی نفلو تمکن وقت بیا ورکه او نیت کو چې الله خاص رضا باندې سنت موکده د اعتکاف کوم د اخیری ورځو د رمضان مبارک میاشت خاص رضا او خدای دا زمان قبول کړي باندې آسان بدی نیت او داخل شي بل معتکف کی بیا د دین وطن بغیر ضرورت دل پار ناروا صرف منظر پار راوتل او دسلا ضرورت قضاء حاجت لا بس
اهمیت اعتکاف کوي مستحبیت به کوي بل چې جماعت کې خوب شرعاً جائز نه دی د عمر صاحب په وخت کې یو سړی جماعت کې وجو چې راغی پې وایي بیخي پې وایي چې کوم ځای نه مېلمه او مسافر که ته مسافر نه وې ما به تا له ګوړۍ درکړی ولې چې دا د اهل محلې لپاره د وجود کېدو ځای نه البته که یو طرف ته پکې بیا ټوټړۍ وي او دې کې استاد یا یو مېلمه یا یو مسافر راځي کېږي بیا جایز بل دا چې د اعتکاف کې به دې بیخي چپ نه کېږي ذکر به کوي تلاوت به کوي استغفار به وایي درود به وایي بغیر ضرورت د چا سره خبرې نه کوي او که په دې کې کېږي چې یاره چپ اوسېدل ثواب دا حکم تحریمي دي چپ پړې کېږي علامه شاهدان ذکر کړي د دې نه علاوه نور فضول خبرې ګپ شپ خنداګان دا پکې جایز نه دي دا پکې روا نه دي د معتکف داسې مثال لکه د رب العالمین ته چې دې ناست دی او غواړي چې لاسونه یې ورته کړي دي اعلان ته چې ما رس راکړه نو د معتکف مثال دا ده دې به هر وخت متوجه الله او دې به غواړي چې یا الله راکړي زه دا ته ناست یم بلا تشبیه یو مثال لکه یو سړی چې د یو چا دروازې ته ناست دي او دروازه ورته ټکوي چې آخر به ورته کور مالک دروازه خلاصه کړي او د ده سره به ملاقات وکړي او د ده ضرورت به پوره کړي نو دغه شان دی د معتکف دپاره دا حالت دی چې دی به داسې کوي دې بل حدیث کې راغلي دي چې دله به الله پاک د زرو شپو برابر ثواب ورکړي او غټه خبره به پکې تلاش د لیلة القدر کوي چې یاره زه به دې کې لیلة القدر بیا ومومم د اعتکاف یو بنیادي مقصد دا دی ته جومات کې کښېنې شپه مې ختېږي څه دپاره دې لپاره چې یاره که دا شپه ما ته الله رانصیب دا هغه مبارکه شپه چې قرآن کې الله فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر دا شپه د لیلة القدر چې دا د زرو میاشتو د شپو نه په اعتبار د عبادت کولو سره دا بهتره ده دې کې ورته عبادت کې چې دا شپه تاته ملوي شي دا شپه تاته حاصله شي د دې لپاره ورته په دې کې کوشش کوي او ناست نو درې اهم مقصد بستا تلاش د لیلة القدر بل مقصد به دا وي چې ته به پکې استغفار او صلات تسبیح او دا به پکې ډېر ډېر کوې دعاګانې به کوې چې الهي تا د جهنم د اور نه آزاد کړي او دا اعتکاف دې قبول شي ځکه چې ته د څه مقصد دپاره راغلی جومات کې ناست چې هغه آخرت دی چې هغه مقصد تاته ملو شي او رب کریم تاله راضي شي معدد الصالحین دا مسله مختصرا سر ته ورسېده بله مسله ده اختر نه مخکې د صدقة الفطر مسله د سرسایه ورکولو مسله دا هم هر کال ذکر کوو رسول الله مبارک فرمایي چې اخرجوا صدقة قبل الصلاة العید تاسو د اختر د لمانځه نه مخکې صدقې د فطر ادا کول د هر وړوکي نه د هر معصوم نه د هر ټکو جینۍ نه د هر غلام نه وړي نه نیمه پیمانه غنم یا یوه پیمانه کجورې یا وربشې یا وسکې
या पनीर या दरी कीमत दावत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत قال النبي عليه السلام वही صوم المرء معلق بين السماء والارض रोजेदार मुअल्लक़ इल्ला आसमान और ज़मीन के जुड़न नहीं मोमिन हत्ता युअता सदक़तल फित्र तरतीब सदक़े फित्र वल बिश वरची बनी सर रोजी कबली कामयाबी मिलावी गम निजात सकरात मौत और कब्र अज़ाब न मिलावी सदक़े फित्र सा बल हदीस सदाक़ ज़कात फित्र طهارة للصائم من اللغو والنهو والرفث وطعمة المساكين سرسایه درو دا باقول کی درو دار دوار درو دلو دا عباس خبر بچ روجه کی سره عباس خبر وی کچھ اس پکې ویلي چې سرسایه ورکی نو الله اټول و تمام په درو په پاک ورچ خراب خبر باندې دا روجه خرابي مکروه کی چې سرسایه ورکی دا روجه ستا پاک او صفا ستر شي کم عبادت چې کړي آنی کی رونق زیاد شي ای کی زینت زیاد شي الله ته خوش د سبب په فسر نور فواید هم ډیر دي یو څه د ذکر کړي چې دا مسکینانو لپاره هم قوت دی محتاجان چې ورکې د وخت ورکې سره ادارې حاجات کا اللہ تعالیٰ کو لو کرتے دا حضور پاک ضروری بآخری ورځو کې به د دې ذکر خامخا کوو او بله دا ده چې د انسان عمل په دې باندې درنیږي دا روژې د ده درنیږي شي او چې څوک یې د زړه د صدقه ادا کړي فمن أدى صدقة الفطر بخالص اليقين سوچے ضرورت یقین نہ ادا کی یا اللہ صاحب حکم دے اس عمل کو نو اعطاه الله تعالی خمسة نعمت اللہ بنی سڑی چې سرسایا ورکړی دا پنځه نعمتونه الله پاک دې ورکړي سو نعمتونه ورکړي بدل کی پنځه ورکړي اولها يوسع رزقه اول دا چې الله تعالی رزق پراخي تبکی رزق به پراخي ويرفع الدعاء زنداد چې د دعاګانې الله قبولي صدقه دې ور والصلاه تحت العرش بلداد چې د کل بعرش باندې زی التبع الله په حضور کې تبلیغ دریم وتعلم عند النزع كلمة الشهادة فوقت زرقدت کې به صدقه فطر په برکت د کلمه شهادت خوري تراځي کلمه شهادت د په زبان جاری دي او بل پنځم نمبر دا سلورم وتذكر في القبر احسن الجواب للمنكر والنكير تذهب بقبر كده صدقه فطر بعد اول سره د نکیر منکر سوال جواب آسان یاد رکھو وتقول بنظم دادا چې دا صدقه فطر ده په سوره المطايا ودا په شکل د سورې راځي فتتبه على الصراط او دې په باندې سوري او په صراط په ګوريږي وایي دا اهم او سخت ځای دی د قربانۍ دا حکم راغلی چې څوک یې اختر کې وکړي د دې نه وغټ براق جوړېږي او دې په سوريږي او په صراط په ګوريږي او دا په شان د سرسایان خبر راوړلو په وخت کې ورواره ما تاسو سره دومره جوړ تاسو دا شیان د سرسایان باندې اکثر خلک مختلف دي ځکه چې د ترې په وخت
باندې ځان غلط کړي نیمه پیمانه تقریبا په پوه سیر دوه سیر کار راځي د مدینې منورې په کاسو پیمانه باندې دوه سیر چونکې نن سبا دا پاخه سیرونه نشته نو دا سیرونو اندازه خلکو جوړه کړې ده دا سیر زیات یو کیلو ټن فوج ډاګې تلپاسه دا کم کیلو د سیر چې کیلوګرام دی واچې تقریبا 7.5 کیلو د دوسه جوړي د لهدا 2 کیلو وړه یا غنم یا د دې قیمت دا د یوې سرسایه د یو د سرسایه د ورکه او بیا چې کوم خلک کوم څه وړي چې سره وړي او سره وړي په کور کې همیشه نو دې په سرو وړو په حساب سره سرسایه ورکړي او که سره سپینو وړي نو دې په سپینو وړو په حساب سره غریب کې وړو یا د قیمت دا ورکړي او هغه خار په بلاده بل سرسایه با ټول په ټول یو کس ته ورکړي نیمه نیمه ول تقسیموي لکه د یو کس سرسایه یو کس ته ورکړي هغه یو کس که ټول کسان ورکړي هم جایز کور کې پنځه کسان د ټول راټولوي یو کس ته ورکړي جایز دي که نه تا ګوان کې فقرا شته محتاج دي تا پته د مسؤلګار د مسؤلیت شته نو هغه نه ورکول شي په ځوی باندې په لور باندې په نسی کړوسی باندې ترکتا په دې باندې لګي په مور باندې په پلان باندې د دې سرسایه زکات نشي ورکول رول لا ورکول شي غریب چې غریب فور لا ورکول شي او نور د خپل جماعت چې ستاسو په امامان دي یا طالبان دي دا اهم مستفیدین دي لا ورکول شي دي زیات حق لري ځکه چې د دې بل ذریعه علم حاصلوي سبق وشهي دې سره امداد دا زیات دا سرسایه د سپینو وړو موږ نن سبا تقریبا چې ګورې 30,000 زیات 3,200 20 کیلو وړه په 3,200 روپۍ دا چې حسابونه لري تقریبا 300 او یا باندې روپۍ وي کنه یو څه روپۍ یا څه پاسه کیلو شو چې یو څه کیلو پر مثال یو څه دوه 300 خدای او دا 300 بیا په دې میکا کنه د سوش په سره سره او پنځوس ضروري 100 روپۍ تقریبا اندازه چې په یو څه کولو شي نو دا حساب دی یو کس د سرسایه راځي بس مهرباني وکړئ دا ټوله د استادانو لور کې ثواب وګورئ څوک حاجت لري حاجت دې پوره شي څوک خریدار باندې په اخلاص څوک په غیبان کې لري او کې په ټوله په څیر وروای او په وړاندې لاندې مقصد د امام صاحب بدل دال څه سوال کې چې هرکس اړیک ته ضرورت دی له باور او دا نور حساب وکړان مدینه منوره کې کچوري هلتاني نو حضور کچوري یو ډول ولاګوي او چې یو ډول څو کچوري وي ورته یو ډول کچوري بل یو کس مسار وي یو ډول څه سره راځي وړه ته بیا څه کوي ورته کچوري ځان یو کیلو په 500 روپۍ حساب باز لازیات نو د حضور شان مقلوبان چې مغانه په کې کم ډګوري چې دا داسې شی چې هر زمانه خلک کوي او ورپسې او اوس کې میوه ورته تاسو وایي انګور او پنیر په کې حساب کړي پنیر پیژنه لہذا دا باندې دی نو دا څه چې دی دا په دې حساب شوی ښه دا په وخت باندې ادا کې کار خاص نور مسلې په دې او بیا دا روان دي مې له
الله د ليلة القدر بحث کوو د شبینې خبره به کوو بیا شبینې اختر رانږدې دي نو غفلت په کې ډېرې مبارک او بابرکته شپې ورځې دي او